بار کلاس لګولی و دې برانډې کې جی ناظم صاحب دا کوم مالک چې وفات شوی مال یې نوم نه راځي زما په دې مدرسې کې لږ وخت وشو هغه راغی راویوستی زمونږ دې قاري صاحب ته یې حواله کړه که نه زمونږ دې قاري صاحب وله تالاشي مالاشي واخېسته کوم مدرسې کوم دغه و هغه یې وله وکړو بیا یې که وله چیک کړو دا یې دنده کوو داسې لته یې وله ورکړه په دې ځای داسې وار ته هغه یې ویل یو نور دا چغه مونږ واورېد بار ته راووت چابک یې راوړ ډیکس د چابک یې راوړ او جي چابک یې جوړ کړلی د یو طرف نه یې موله را بلټاو کړلی د بل طرف نه او داسې راماتېږي لکه دومره اوږد چابک دی او هغه یې ورته ونیو ویې واهه ویې واهه دا یې په څه باندې وهو دا یې په دې وهل چې دا د کور نه په زور راځي په زور راځي او بیا یې غیر حاضري کړې وه په دې ورځو کې غیر حاضري هم کړې وه او دا به مخکې دې ته لکه سبق نه یادېږي لکه ذهن یې کمزور نو بس دا به په دې واهه نو بس بیا به دې کور ته تللی ویل چې دا ما واخلي نو لکه مور او پلار به یې دا دغه کاو چې دا لکه د دې مدرسې نه ځان قلاری او دا په دغه وایي په قص وایي نو دا یې راوست تره یې راوستی دا وهونکی قاري صاحب تا څه نوم واخیستو بختیامین بختیامین او دغې لاول و بیا چې کله هغه ترې راووتو مونږ ته ویل سبق لکه وایي بیا په تیزۍ سره سبق وایي مونږ زر زر سبق وایو بیا مختمیم صاحب څه نه دي دغې لښته راواخېسته داسې پیړه لښته وه هغه یې راوړه برا مختمیم څه نوم دی مختمیم صاحب نوم ماله نه طالب درځي محمد عمر قاسم چې دې لښته راوړه دندې دې هلک ته ونیوه غوږونه یې پرې نیولي وو خو چغې یې ترې پاڅولې لکه داسې بسمل بیا یې شپږ کسان وو که پنځه کسان بوتلو دنده د خپلو لاسونه یې ورته ونیو او دا یې د دې خپو د دې ګوتو نه واله د دې لاس ګوتو پورې بار واړه خفه وو ستیاسونونه یې ویل آیاتالکرسي مونږ په خپله ویله مونږ ویل چې دا دې اوس خلاص شي دا یې نه پرېښود دا یې خو دغه کو بیا کوم قاري صاحب زوی چې دی احسان دا راغی دی وله چای راوړ بیا پرې احسان شروع وکړه قاري صاحب ورته چای وڅښو مختمیم صاحب چې د خپل پلار راوړو او مختمیم صاحب چې کله چې یې وڅښو بیا یې پرې راباندې کړو بیا هغه ستړی شو بیا زمونږ قاري صاحب ته غږ وکړو زمونږ قاري صاحب چې ووه هغه بیا کله ستړی شو کوم قاري صاحب والا نوم هغه بختیامین قاري صاحب بیا کوم چې په حوالات کې دی او په درېیم پیر پې چې بیا مختمیم راکېښودل بیا یې مونځ پورې وه مونږ مونځ له راوړو دا چې بس راغی نو بس د دې به زنکده نو دا داسې ټالۍ وهه لکه په ځان نه پوهېدو بس داسې ټالۍ وهلې داسې بیا مختمیم صاحب داسې تیز راغی لکه فوټبال دی چې سړی لته ورکوي ګول ته یې وهي او په دې تشي کې چې ووه نو داسې نیغ شو دا خو په ځان نه پوهېدو داسې نیغ شو بیا داسې شو بیا یې ټالۍ وهلې بیا یې ولې لته ورکوي نیغ شه لکه بدې خبرې مو ته وکړې هغه مونږ نه شو کولی بدې خبرې مو ته وکړې نو دا بیا مونځ یې لکه ونه کړه یو رکعت یې وکړو بیا پرېږدو لکه په ځان نه پوهېدو مونځ ته یې ورځو په داسې حالات کې بس په داسې حالات کې مونځ ته ورځو چې هغه د دغه نه و دم پکې نه و بیا دا د مونځ نه بعد یخه ملایي وله ورکړه یخه ملایي هغه یې نه شوه خوړی داسې په لاس کې نیولې وه لکه خوړی یې نه شوه لکه ساه پکې نه وه ملایي داسې خولې ته ونیو خوړی نه شوی خوړی هر څه به تېر کړو زور به یې وکړو زور یې پرې لږ یو چکې ته ووهو نو دا بیا داسې وولید دا کوم لیټر چې ولاړ نو دا لږ داسې دغه شو ګبراو شو ټول وړو جړل خوراک چا نه کوه داسې مخې ته پراته وو لکه میوه نو مازدیګر کې مونږ داسې مخې ته پراته وو دا یې بوټ دی میراب څه داسې ستن نه دي دې داسې ارام کړو نو دې له یو پیر اوبه راوړئ بل پیر له اوبه اخلئ داسې خوله واده کړی داسې او بیا په ماښام بانګ ویو مختمیم صاحب راغی د دې نه ساه ختلې وه لته یې وله ورکړه ساه ترې ختلې وه ویل پاسه د دې نوم یې وایه سپاینایزه ویل پاسه ویل پیرنګ مه کوه ویل تا د قصد ځان بېهوشه کړلی بیا زمونږ قاري صاحب راغی په دې دې وله ګوتې کېم چې په دې د خولې واده او سترګې کولاو وي خولې دې ول دغه چې دا یې بوت نو اقسان په جیب کې اوبه راوړې ډېل یې په خولې کې ور واړېدې په مونږ د دې نه به کیسه وختي ختلې دا یې هسپتال ته یوړ بیا ته مونږ نه یو خبر شوي ته کوم ځای